دې کې دا مین بریکر دی، په دې کې دا ماینس تار دی، دا پلس تار دی، 3 وولټ میټر دي. کم تار چې کم دی نو دې ټولو کې داسې راوستی دی. بیا هم سره 4 وولټ میټر لګېدلي. دا وګورئ موږ سره اشارې چې کم دي، کومې چې په دې سیلینګ کې هغه 2 کلره اشارې لګېدلي. نو چې ډیزایني لایټونه دي په ګوټونو کې سترنګه کم غټ لیمپ لګېدلی، کومې کې چې 5 لایټونه لګېدلي نو دا آن شي، چې کومې اشارې لګېدلي نو هغه آن شي. نو دا مینس کې چې کوم لیمپ لګېدلی دی نو دا آن شي. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو کورباب سره. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الکتریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرالي او هرکلي وایو. دا بریکر بکسه ده، دې کې دا مین بریکر دی، په دې کې دا ماینس تار دی، دا پلس تار دی. بیا دین آوټ تار چې کوم دی نو دې بریکرو ته راغلی، درېیم واړو ته. او نوټل تار مونږ چې کوم دی نو په دې ځای کې ټول یو ځای کړي دي. او دا زیړ تار چې پکې کم دی نو دا دې ته ډي سي تار یعنی 12 وولټ تار راغلی دی. دینا بعد دا موږ سره 3 وولټ میټر دي. نو دې ته موږ په دې طریقه باندې کنیکشن کړی دی چې دا 3 واړه موږ یو ځای کړي دي، یعنی چې بجلی آوټپوټ سره به موږ دا 3 واړه لګو او دا به انپوټ سره یعنی د دې نه موږ ته دا بجلی کې چې بجلی شته وکړو چې بریکر آن کېږي نو دې ته بیا که بجلی ځي نو د هغې نه بعد به موږ ته پته لګي چې یاره بجلی دې وخت کې دې طرف ته راوړې ده، یعنې دا انډیکیټر په ځای باندې استعمالیږي. دا موږ سره اوپل اړجمدو بورډ دی او ورسره جفت دا 2 جمدو بورډ دی. په دې کې موږ د ټولو مخکې دا ګرم تار چې کوم دی نو دې ټولو کې داسې راوستی دی. بیا مو د دې نه یو تار چې کوم دی نو دا ګرم یو پوینټ ته ورکړی او پکې مو چې کوم دی نو دا اول ډیمر ته بجلی ځي او د ډیمر نه بیا چې کوم دی نو دا بره پکو ته ځي. او دا دویم بورډ چې کوم دی د دې بورډ نه بیا چې کوم دی نو مین بجلی راغلی ده دې پوینټ ته. نو بیا په دې طرف باندې چې کوم دی نو دې ته بجلی ان راځي او په دې تارونو چې کوم دی نو په دې بیا بره چې کوم پکې او لیټونه هر څه لګېدلي هغې ته ځي. دا زیړ تارونه چې کوم دي نو دا د ډي سي کنیکشن دی. په دې کې موږ د یوې بټن ته چې کوم دی نو ډي سي کنیکشن کړی دی، یعنې 12 وولټ لیټونه به دې نه بلیږي. دا موږ سره 3 سوچونو یو بټنې والا بورډ دی. د دې کنیکشن چې کوم دی نو هغه موږ په دې طریقه باندې کړی دی چې د دې بټنې نه به دا یو پلګ چې کوم دی دا به د بټنې نه آن اف کېږي، یعنې د دې نه به بجلی کټ کېږي او د دې یو پلګ نه دا 2 پلګونه چې کوم دی نو دا به ډارېږي. نو د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ د ماینس تار چې کوم دی نو دا ډایرکټ ورکړی دی او دا پلس تار چې کوم دی نو دا موږ په دې بټن باندې لګولی دی. دا موږ سره د واشروم دپاره بورډ دی 2 جمع 1. نو دې کې موږ کنیکشن په دې طریقې باندې کړی چې دې کې دا یو پلګ چې کوم دی دا ډایرکټ دی. دا بټن چې کوم دی نو دې کې دننه چې کوم غسلخانه کې لایټ لګېدلی دا د هغې دپاره او دا یو بټن چې کوم دی دا زموږ د ډي سي دپاره مطلب 12 وولټ لایټ چې په واشروم کې کوم لګېدلی دا د هغې دپاره بټن ده. دا بره بورډ چې لګېدلی نو دا اے سي کنیکشن دپاره دا د دویمې کمرې بورډ دی او دا هم په هغه طریقه باندې بڼېدلی دی. هم هغه شانو دې کې 8 بټنې دي او یو پلګ دی او دا 4 واړه بټنې او په دې کې موږ چې کوم دی نو دا ډي سي کنیکشن او دې ته لا موږ نه دی کړی. مطلب دا به اول چیک کوو، د هغې نه بعد به چې کوم دی نو دې ته کنیکشن کوو چې کوم 2 تارونه پکې د بګي دي او کوم 2 تارونه پکې چې کوم دی نو هغه د برې لیټونه دي. دا موږ سره یو بل بورډ دی، دا 4 واړه پلګونه دي او دې ته موږ کنیکشن ډایرکټ کړی دی. بس دا تار په دې کې داسې ډایرکټ راوستی دی او دا په دې طریقه باندې داسې راوستی، یعنې دا ټول پلګونه چې کوم دي نو دا به ډایرکټ وي، یعنی د
بټن نه به آن اف کېږي نه د بریکر نه به آن اف کېږي. دا موږ سره د واشروم بورډ دی دا هم په هغه طریقه دی او دا موږ سره دلته کې د اے سی دپاره خپل کنیکشن او بورډ لګېدلی دی. د بکسې د فټ کېدو نه بعد دا تاسو وګورئ موږ سره 4 وولټ میټر لګېدلي دي په جدا جدا کلرونو کې. نو دا کنیکشن پورې خبره ده کو چېرې تاسو 2 لاینونه استعمالوئ نو تاسو ځان له لاین سره مطلب 2 میټرې وي د جدا جدا سایډ نه نو هغې سره هم تاسو انډیکیټر په دپاره یو وولټ میټر لګولی شئ او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا تاسو جنریټر سره هم کنیکټ کولی شئ چې یاره جنریټر دی وخت کې موږ له څونه بجلي راکوي خو دې وخت کې خو موږ سره نه جنریټر شته نه دویم لاین شته یعنې یو لاین کې موږ ټول استعمال کړي دي. نو دا تاسو وګوره 4 میټر نو کله موږ چې مین بریکر چې کوم دی نو چې دا آف کو نو دا تاسو وګورئ یعنې یو وولټ میټر کې بجلي راځي موږ ته شو کوي چې یاره دې وخت کې بجلي شته دی او 3 وولټ میټر چې کوم دی نو هغه بند شوي. نو کله چې د دې نه موږ ته دا پته لګي چې یاره بجلي دې وخت کې شته دی او چې موږ دا بریکر آن کړو نو موږ ته به دا پته لګي چې دې خوا بریکر نه بجلي اخوا دویم سایډ ته آوټ فوټو ورکوي. نو دا موږ بجلي آن کړه اوس موږ ځو دننه او بورډونه ګورو چې دا یې ترتیب په څه طریقه باندې نو راځي. نو دا تاسو وګورئ دا اوپل کمپنۍ والا فلیټ بټن والا بورډونه دي. نو دا تاسو وګورئ موږ سره 7 بټنې په دې کې دي او 4 بټنې موږ سره په دې کې دي. نو د ټول نه مخکې د ترتیب ډېر خیال ساتل پکار دي یعنې کله چې کس کمرې ته راشي نو د هغې ړومبنی بټن یې ړومبې وهي نو د هغې سره موږ چې کوم دی نو د ټول نه مخکې چې موږ کله دا بټن آن کو نو د هغې سره زموږ کله کوم چې د دروازې ته مخامخ کوم 2 لایټونه دي نو هغه تاسو ګورئ آن شو. نو د هغې نه بعد اوس موږ دا دویم بټن وهو چې دویم بټن موږ کله آن کړه نو د کمرې دویم سایډ ته چې کوم دی نو کوم چې د عام لایټونه دي د رڼا دپاره نو هغه 2 لایټونه نور هم آن شو. اوس د هغې نه بعد چې کوم دی نو موږ سره چې کله موږ 3 نمبر بټن وهو نو دا وګورئ موږ سره اشارې چې کوم دي کومې چې په دې سیلینګ کې هغه 2 کلر اشارې لګېدلي نو هغه آن شي. نو یعنې دا تاسو د 0 لایټ په ځای هم استعمالولی شئ او د شوشا دپاره هم استعمالیږي. نو مطلب په 3 نمبر باندې موږ د هغې بټن چې کوم ده نو هغه منتخب کړې ده او د هغې نه بعد چې کوم دی نو دا خو د پکي ډیمر سره جوخته بټن ده نو دا د دې وړومبې پکې بټن ده دا تاسو وګورئ او بیا چې کوم دی موږ سره بیا په ښکته لاین کې چې کله موږ وړومبی بټن ووهو نو دلته موږ سره کوم چې ډیزایني لایټونه دي په ګوټونو کې سترنګه کوم چې رنګونه اړي راړي نو هغه موږ سره آن شي. او کله چې موږ د دویم بټن ووهو نو بیا د بل سایډ ته هم موږ سره هغه شان لایټونه آن شي. په دې لایټونو کې دا خوبي ده چې دا تاسو وګورئ د وخت کې دي رنګونه په خپله باندې چینج کوي چې کله موږ بټن آف کو او دوباره یې آن کو نو بیا دې په بل طریقه باندې مطلب سلو چې په کومې کې نظر نه خرابوي په هغې کې دي بیا رنګونه چینج کوي. نو د هغې نه بعد چې دا موږ آف کو او دوباره یې آن کو نو دا صرف په سور کلر کې موږ سره دا لایټونه آن شو او دا چې موږ کله آف کو دوباره یې آن کو نو بیا صرف په شین رنګ کې دا لایټونه آن شي. چې بیا آف کو او بیا آن کو نو بیا په اوتی کلر کې په دې طریقه بیا دا ورنګونو کې دا تاسو په ورنګونو کې دا تاسو په ځای باندې هم درولی شئ چې مطلب په یو کلر کې به دی رڼا کوي په اکا کلر کې به دی په ځای باندې ولاړي. نو دا په دغې طریقه باندې دا لایټونه یي سترنګه لایټونه دې ته وایي. خوا کې
دا بل بټن دا نو چې کله دا موږ آن کو نو هغه اخوا پکې آن شو په دې بورډ کې بټن یې ختم شو. بیا موږ د بل بورډ کې چې کله لومبنی بټن آن کو نو دا تاسو وګورئ دا میاس کې چې کوم موږ سره غټ لیمپ لګېدلی کومې کې چې 15 لایټونه لګېدلي نو دا آن شي. او دا موږ بټن په اخواني بورډ کې په دې وجه لګولی چې دا خلک ډېر زیات نه استعمالي نو په دې وجه باندې موږ دا د دې بټن چې کوم دا نو په دې بل بورډ کې لګولی ده. اوس دې پسې چې کوم بټن ده چې دا کله موږ آن کوو نو دا د اگزاست فین تاسو ته به اواز راځي چې هغه آن شي. نو بیا چې موږ کله لاندې بټن ووهو نو هغه ځای کې د واشروم د پاسه چې کوم لایټ دی نو هغه آن شو کوم چې بره د سټور د پاسه لایټ و. او بیا اخري بټن چې موږ سره کوم دا چې کله موږ ووهو نو دې ځای کې موږ سره په دې مینس کې د 2 لایټونه دي د ډي سي لایټونه دي 12 وولټ چې کوم ته وایي کوم چې د بیټرۍ نه لګي بیا هغه لایټونه چې کوم دي نو موږ سره آن شي. په دې طریقه باندې د دې موږ دا ټولو ترتیب په دې طریقه باندې کړی دی. دا زموږ د دویمې کمرې بورډ دی بورډونه لګېدلي مخامخ هم هغه بورډونه دي. په دې کې چې کله موږ لومبنی بټن آن کو نو هم په هغې طریقه باندې زموږ دروازې ته مخامخ چې کوم لایټونه دي نو هغه آن شو. بیا چې کله موږ دویمه بټن ووهو نو بیا د هغه سایډ لایټونه آن شي. بیا چې کله موږ درېیمه بټن ووهو نو هم هغه شان چې کومې اشارې لګېدلي نو هغه آن شي. بیا دا زموږ سره د یو پکې بټن ده او بیا چې کوم دی نو چې کله موږ دا بټن ووهو نو بیا موږ سره دروازې ته مخامخ چې کوم لایټونه دي شوشه دپاره هغه آن شي. بیا چې کوم کله موږ دا دویمه بټن ورپسې بټن ووهو نو د هغه سایډ لایټونه آن شي. بیا چې کله موږ دا بټن ووهو نو دا پکې آن شي. بیا چې موږ دې طرف ته راشو او دا بټن ووهو نو دا مینس کې چې کوم لیمپ لګېدلی دی نو دا آن شي. او ورپسې چې کوم دی چې کله موږ دا بټن ووهو نو اگزاست فین آن شي. او چې دا بټن موږ ووهو نو موږ سره د بیټرۍ یو لایټ آن شي. او چې کله موږ دا بل بټن ورسره خوا کې ووهو نو د بیټرۍ دا دویم لایټ چې کوم دی نو هغه آن شي. نو په دې طریقه باندې ترتیب کول پکار چې کله سړی وړومبې راننوځي نو هغه لومبنی بټن وهي نو په کوشش دا پکار چې کم غټ لایټونه نو هغې ته لګول پکار کم شي چې استعمال زیات نو دا یې بټنې دروازې طرف ته لګول پکار دي. او کم شیزونه چې استعمال کم وي نو د هغې چې کم دی نو لږ سایډ ته لګول پکار دي. نو امید کوو چې تاسو به د ویرنګ د ترتیب باره کې زده کړي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره یې شیر کړئ. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.